په جده کې راوغورځېده او آدم علیہ السلام په سرندیب کې راوغورځېد. 300 کاله دا دواړه جدا وو. الله ته التجا وکړه چې څه چې وشو خو وشو. اے الله اوس راته د معافۍ چلو خایا، معاف کیږو به څنګه؟ الله ورته فرمایل چې تاسو دواړه یو وظیفه دا کوي نو معاف بشي. دا وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدای مونږ په خپل ځان زیاته کړي، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. خدای کتا مونږ ته معافي ونکړه نو مونږ به د زیانکارو نه وګرځو. دا وظیفه 300 کاله وکړه. عزیزانو دې ته سوچ کوئ چې آدم علیہ السلام د یو حکم عدولی باندې 300 کاله بیبی نه جداو پریشان چې څوک شپه ورځ د خدای د حکمونو عدولیانې کوي چې هغې به څه که تاسو خیال کړئ تیرو جمعو کې ما د یو سوال جواب کړو. سوال داو چې آدم علیہ السلام کا د غنم دانه نه وای خوړلې نو دی به د جنت نه ولې بار کېده بلکې مونږ به هم ټول عمر په جنت کې اوسېده. عزیزانو د ډېر جوابونه خو یو علمی جواب گویا پاتے ہو. هغه داو چې آدم علیہ السلام چې جنت تلاړو بی بی حوا هم پیدا شو نو الله ورته فرمایل چې اسکن انت وزوجک الجنه، اوسېږه ته او ستا بیبي دې په دې جنت کې. علماء مفسرین وایي چې د اسکن تقاضا دا نه ده چې دې ټول عمر په جنت کې اوسېږي. اسکن دې ته نه وایي، ځکه چې قرآن کریم په دې گواه دی چې د قیامت نه رستو به جنت چې کم دی جنتیانو ته میراث کړی شي. نو میراث که تاسو خیال وکئ سړی د شي مالک شي، پلار مړ شو او د پلار مال پاتې دی نو هغه اولاد ته چې میراث شي نو د پلار د مرګ نه وروسته اولاد د دې شي مالک وګرځي. نو د اسکن تقاضا گویا په جنت کې داوا چې آدم او حوا تاسو دواړه په دغه جنت کې اوسېږئ څه وخته پورې، ځکه چې زما اراده ده د انساني نظام جوړولو په ځمکه باندې د بنی آدمو پیدا کول گویا په ځمکه باندې، ځکه چې د آدم علیہ السلام د پیدا کېدو نه مخکې الله مشوره د ملائکو سره کړې
ملائکه ټول راغونډ کا ورته وی چې انی جاعل فی الارض خلیفہ، ز پزمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم. نو ملائکه ورته وی چې یا الله اتجعل فیها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. یا الله ته په دې ځمکه کې داسې خلق پیدا کړي چې فساد بکئی، د یو بل وینې بتوي، یو بل لوټ کوي، داسې خلق پیدا کړي. علما وایي چې بنی آدمونه خو لا پیدام نو ملائکو ته څه پتا و چې بنی آدم به فساد کوي او دا به کوي او دا به کوي او دا به کوي. مفسرین وایي چې ملائکو بنی آدم هم قیاس کړیو په پیریانو باندې، چونکه د بنی آدمو نه مخکې پیریان پیدا و او پیریانو بگویا یو بلوینه تویول او فسادونه کول، دا کیسې کولې. نو د پیریانو حال ملائکو لیدل او نو ځکه الله ته وی چې یا الله ته د خلق ولی پیدا کړي چې ابم د پیریانو غوندي فسادیان وي او ویني بتوي او دا بکیو دا. نو دا الله اراده چونکه پزمکه باندې انسانی نظام جوړول غرض، نو جنت ته د بی بی حوا او د حضرت آدم علیه السلام تلل چیو دا پتور مهمان. د دې داسې مثال ده لکه سړی د چا ځای ته میلمه راشي او هغه د څو شپو په نیت راغلی او د کور مالک ورته وایي چې وروره دا کمره ده او دا ورسره غسل خانه ده، دا ورسره چمن دی، چرته دی چې خوښی سملا ناستو ساو چمن کې ګرځا، دغه دی زید. د دې دا معنا نه ده چې دا میلمه راغلی دی او د ورپسې دا کمره یې لاټ کړه، یا دای ګویا کې په خرڅه که چې دی د دې مالک وګرځېدو، نه، څه وخت له چې راغلی دغه ځای دی، دلته به تا ته ارامي او سکونت. د دې دا معنا. نو عرض داو چې قرآن کې آیات ته ونودو ان تلکم الجنة اورثتموها، تاسو خیال راغی چې ونودو اورثتموها، جنت با ستاسو گویا کې داسې ملک شي لکه سړی له چې میراث پاتې وي د چا. نو د دې وجنه علماء مفسرین وایي چې اوس کنه دا نه معلومیږي چې تاسو ټول عمر په جنت کې پاتې شئ. عزیزانو دا قرآنی عجایبات دي. قرآن داسې یو کتاب دی لکه سمندر نه به تر قیامت پورې بے بها ملغلر روزی ختمیږي بنا. نو بی بی حوا او حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے دواړو دا کلمات 300 کاله وویل. درې سوه کاله پس د اجیانو صاحبانو ته پته ده چې په عرفات کې کوم وړوکی غوندې غر دی چې هغې ته جبل رحمت وایي. هغې ته چې کومې پوړۍ ختلي دي دې پوړو سره نږدې یو چار دیوالي غوندې تاو ده، وړوکی غوندې جومات دی. علماء وایي چې دا هغه جومات دی چې په دې مقام باندې د حضرت آدم او بی بی حوا ملاقات شوه. دی 300 کال خپلو کې سره ورکو، تمانه نه خبر او زتانه نه خبر. په دې مقام باندې د دوارو ملاقات وشو. یو ته وی چې تا آدم نه او بل ته وی چې ته حوا نه.
نو هغه مقام نه اوس چار دیوالی غوندې تاو دا وړو کې غوندې جماعت دی. عزیزانو د دې دواړو ملاقات چې وشو نو الله پاک د انسانانو د پیدائش نظام شروع د بیبي حوا بچی کېده نو یو هلک او یو جنۍ به وشو او بیا به هغې پسې بله جوړه به چې کېده نو بیا به هم یو هلک او یو جنۍ. تاسو به اورېدلي چې دا هلک او جنۍ به یو جوړه سحر پیدا کېده او یو به ماښام پیدا کېده. دا بعضې خلقو لیکلي. علماء محققین وایي چې نه، یو هلک او یو جنۍ به چې نن پیدا شو نو بل هلک او جنۍ به په خپل میعاد باندې پیدا کېده. څه میعاد چې د حمل دی 10 میاشتې یا 6 میاشتې یا 2 کاله، نو په خپل میعاد باندې بیا بله جوړه پیدا کېده. عزیزانو د حمل 3 وخت دي. د اسلام نه قربان شم، یو سړی د واده وکړو او 6 میاشتې پسې بچی وشو. آیا شریعت کې دا بچی د ده او کدا دې ښځې گویا د خاوند کور ته په خېټه راوړی و؟ اسلام وایي چې اقله موده د حمل چې دا هغه گویا کې 6 میاشتې ده. 6 میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه. په ښځه باندې به گویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل گویا کې د دې د پلار د کوره راو. په دغه اولاد کې دا بیان ما تاسو ته کړی، یو حابیل او قابیل، دا 2 زامنو د حضرت آدم علیه السلام. څه وخت کې چې قابیل تقاضا وکړه چې راځه چې بدل وکړو، زما خور سره به نکاح تو وتړې او ستا خور سره به نکاح زه وتړم. عزیزانو قابیل ہوئے چې تخپل خور سره نکاح وتړاو، زه به خپل خور سره وتړم، زما خور ښایسته ده او ستا بدرنګه ده. هغه ورته وی چې دا الله بنده قانون دا نه دی او شریعت دا نه دی. منلای نه چې منلای نه، نو اراده دا وکړه چې دا سړی خو ما سره منل نه کوي، راشه مړې کا. اراده د مرګ وکړه خو چل نه ورتلو چې سړی څوک مړ کوي څنګه. شیطان لعین د دې قابیل په مخ کې یو مرغۍ راونیوه او د هغې په دې مرۍ چاړه راښکه. بالفاظ دیگرې ورته چلو خودو چې دا رور دې داسې مړ کا. نو قابیل څه چلو کو
چې چاړه راواغستا او ورور په کټ کې پروت و حلاله کو. اوس دا ورته پته نه لګېده چې سړی بیا مړی سره څه چل کوي. نو ډېره موده د ده دا ورور مړ پروت او د سره دا فکر نه راتلو چې زه به اوس د سره کوم څه چل. قرآن کریم کې الله ارشاد فرمایي چې فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. الله یو کارغر اولېږلو او هغه په دې مخوکه کې یو مړه مرغۍ راوچته کړې وه او هغې له بیا په دې مخوکه یو کنده وکنستا او پکې کېښوه پې د پاسې خاورې په مخوکه راواچوه. دې قابل ورته کته سوچ ورغی چې دا مړ شی دې کارغه څنګه خښ کو نو داسې دا زما ورور مړ خښول پکار دی. عزیزانو دې مقام باندې علما لیکي چې اول بنیاد د قتل د ځمکې په سر باندې قابل کېښود. تر قیامت پورې چې څومره قتلونه کیږي نو قابل به برابر ور سره پکې شریک وي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کېښود او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکای خلقو کولی بیا نو دا اول بنیادی خودون کې چې ده دا به په دې نیکای کې ور سره شریکی. او چا چې د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک. نو د قتل ډومبنه بنیاد د ځمکې د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه په سره دغه نه پاخوا مختلف قسم مزاجونه یا مختلف قسم عقاید د چا عقیده د روس دي د چا عقیده د چین دي د چا عقیده د امریکای دي د چا عقیده د انګریزانو دي د چا سب بلا دي د چا سب بلا دي. بهرحال هغې سره زما کار نشته. زما کار د تخلیق آدم متعلق صرف د قرآن کریم سره او چې کوم ما ستاسو په مخ کې بیان. حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ابل کال عزت چې دلی ته تللی وم په تھانه باون کې د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه او د یو ځای خلوتونو د په خلوت چې انګریزانو بم ورغورځولی دی نو بم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوس هم پروت خلاص شوی نه دی. 200 کالو تاسو خیال راغی. دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دی. امیانه شاته اچولې ده او پیسې دي پکې. رستو نه هغه امیانه یې تېنه غلو وال نو صاحبه حاجی امداد الله ورپسې هم نه کړ بلاړو کور غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخې ته ورته دیوال دی چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخې ته ورته دیوال بالکل ټولې لارې پې بند راغی د حاجي امداد الله کور ته لاندې ودرېدو چغې کړې چې و خلقه دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړې چغې دي مالې خلق راووته څوک ظالم دی وی یو سپینګیره ظالم دی په دې کور کې اغلس وی
حاجی امداد الله ته خلق ویل چې لاندې